بسم الله الرحمن الرحیم. زه اوس د ملک نبی په حجرې کې ولاړ یم او دا د هغه وړوکی بچی دی او کور یې ډېر پریشانه ده. زه یوه خبره کول غواړم. د فوج او د ملک ادارې دا د موږ خپلې ادارې دي. عمران خان هم یې او دا مو کم سے کم چې دا کومه پروپیګنډه په کوواټ کې مو پسې پیلویږي، کم سے کم دا کومه یوه خبره پیلویږي چې دا انټي سټیټ دی یا د فوج سره محبت نه کوي یا د ادارو سره محبت نه کوي. د مونږ کم سے کم مونږ مظلوم یو او دا هغه خلک چې کم خلک موږ سره پروپیګنډه پیلوي دا مونږ ته ریکوست کوو چې کم پولیس ته کم ادارې دي نو کم سے کم دا مساوات او برابري پکور ده. بل یوه خبره دا کو نبی حواله سره چې هغه محبت کوونکی سړی دی، ټوکو ټکر والا سړی دی. که داسې په ټوکو ټکرو کې تېنه یوه خبره شوي یا څه کیساتې شوي هغې نه مو ویلی نه شو، خو کم سے کم هغه انټي سټیټ نه دی. هغه د ملک سره د ادارو سره د فوج سره محبت کوونکی دا وړه وړه بچي دي. نو خدای دپاره په هغه باندې مطلب چې رحم وکړو او زه ریکویسټ کوم د مو پولیس له مو ادارو له مو هغه له چې کم سے کم هغه دا مطلب چې یو بل وړوکی بچی دی چې دا پرېږدو کم سے کم ځکه چې کور یې پریشانه دی، هغه پریشانه دی. نو امید لرم چې د وړه بچي تاسو وګورو دا باندې به مطلب چې رحم کوو. الله مو شاد او آباد لره. اخري کې زه دا یو ریکویسټ کوم دوباره چې دا الیکشن او دا کیسې هلې ځلې به تېرېږي نو انشاءالله چې کم سے کم پاکستان تحریک انصاف ورکر سپورټر دا به د خپل فوج سره د خپلو ادارو سره نیغ په نیغه نر په نره په هر قسم جنګ و جدل کې پاکستان ځکه چې مونږ فوج وي د مو فوج او د مو پاکستان تحریک انصاف د ملک د قرضونه د ملک د دلدل نه دا وباسي. الله مو شاد او آباد لره. پاکستان زنده باد. عمران خان زنده باد.